نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده انتهایی مجربه انتهایی د کمال ده د شوال په دې میاشت کې تاسو دا وظیفه شروع کړئ انشاءالله العزیز تاسو هغه ناممکن حاجات چې اوس پورې نه دي پوره شوي الله پاک به ضرور پوره کوي دومره ناشنا عمل د دومره چې تاسو شروع کې په شوال په دې میاشت کې انشاءالله څومره ناممکن مشکلات دي الله پاک به ختمه محترمه چې کله څوک دا وظیفو کې د زړه نه او په صدق نیت سره وکړي او خپل حاجت مخې ته کېږدي او دا عمل شروع کړي انشاءالله العزیز الله پاک بوله په بهترینه طریقې سره حاجت پوره کوي یار ساته محترم شوال ډیر زیات معزز مکرم میاشت ده په دې میاشت کې دا وظیفه کول د خپلو حاجاتو لپاره مشکلاتو لپاره بیمارو لپاره رشتو لپاره انتهایی مجرب وظیفه ده کوشش وکړئ مسلمان هغې ته وایي چې کوم څه یې په خپله خوښ شي نو هغه بل چاته هم ورکړي نو دا وظیفه تاسو په خپله کوئ کوشش وکړئ نورو ملګرو سره هم شیر کړئ انشاءالله ډېره زیاته فایده به کوي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی محترم مسلمانانو نن چې کوم وظیفه ده انتهایی مجربه ده انتهایی د کمال ده انتهایی پاورفل ده دومره ازموده ده چې تاسو یو پیر دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز په مخه به کوئ او دومره اسانه ده که چا قرآن مجید ویلی که چا نه ویلی دا وظیفه دا کولی شي دا وظیفه دومره ناشنا او دومره مکرمه دومره معززه ده نو که تاسو هم چېرته د خپلو حاجاتو لپاره دا وظیفه کول غواړئ نو راځئ نن دا وظیفه شروع کړئ که تاسو هم خپلو مشکلاتو تنګ کړي یې پریشانو تنګ کړي یې نو راځئ هم نن دا وظیفه شروع کړئ یا کاروبار سیوا کول غواړئ یا کاروبار شروع کول غواړئ چې سم کول غواړئ یا د مال او دولت دپاره د رشتې دپاره دومره پاورفل عمل دی دومره تاسو یو پیره شروع واچوئ انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به کوي د وظیفې ترتیب او طریقه کار به داسې وي چې تاسو د عمل شروع کوئ د شوال په میاشت کې شوال په میاشت کې دا کومه میاشت شروع ده اوس په دې کې به شروع کوئ کوشش دا وکړئ چې د شوال نه مخکې دا ختم شي ځکه چې دا یویشت ورځې عمل دی یویشت ورځې د شوال د ختمېدو نه مخکې د عمل تاسو نه ختم کړئ که چېرته مخکې ختم نه شو نو داسې وکړئ بیا اخوا کومه میاشت ده ذوالقعده په هغې کې هم کېږي خو چې تاسو سټارټ والئ په شوال کې دا به ډېره بهتره وي نو بیا به داسې وکړئ چې د هغې لپاره به یو ټایم د تاسو تعین کړي یا د مازدیګر نه بعد یا د ماښام نه بعد یا د ماخوستن نه بعد ماخوستن نه بعد د شپې که 10 بجې وي یا 11 بجې وي چې کله وي دا شروع واچوئ نن چې تا په کوم ټایم باندې دا ذکر وکړو نو سبا هم په دغه ټایم باندې بل سبا هم په دغه ټایم باندې دغه یویشت ورځې هم په دغه یو ټایم باندې تاسو سټارټ والئ انشاءالله بیا تماشه کوئ وظیفه به څنګه وي تاسو به یویشت پېرې درود ابراهیم ووایئ چې کله تاسو یویشت پېرې درود ابراهیم وویلې نو بیا به د هغې نه بعد تاسو بسم الله الرحمن الرحیم دا به تاسو 786 پېرې ووایئ 286 پېرې دا به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم دا به ووایئ چې کله مې ویلې او آخر کې بیا درود شریف او بیا به لاسونه اوچت کړئ دعا به وکړئ خو دعا به داسې وکړئ چې د زړه نه وي داسې دعا چې د څه دپاره کې هغه مطلب مقصد ارمان دا ستا په ذهن کې نو چې داسې قسم له دعا ته وکړئ انشاءالله العزیز ضرور به ضرور دا به قبلېږي کوشش وکړئ چې دا عمل تقریبا په دغه 21 ورځو کې دا پوره کړئ په خپله هم وکړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ الله پاک مو انشاءالله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته